نن سبا د ویښتو ډېر زیات مسالې دي او اکثر خلک دویم دریم کمنټ د ویښتو باره کې راځي. هر ملګری تپوس کوي موږ ته د ویښتو باره کې وظیفه وښایه. نو الحمدلله زه خپله هم دغه عمل ما نه کړی. کوم ملګري زما خاص دوستان وي چې مطلب ته پته دي دغه عمل کوي، هغوی ته ما هم دا دم کړي. الله تعالی د هغوی ویښته هم ټیک کړي دي. هر څه الله تعالی کې زموږ عقیده په الله تعالی باندې ده، خو موږ چې کوم عمل کوو هغه د قرآن پاک نه به انشاءالله کوو. راځو به موږ کومو خلکو چې ویښته بار بار غورځېږي او یا سر کې خشکي کېږي، یا د کومو خلکو ویښته نري وي او یا دوه سرونه کړي چې هر وخت ویښتې کټ کېږي، یا بعضې خلک داسې وایي چې موږ ولامبو شیمپو استعمالوي، دا وګورو چې موږ تولیا کې وګورو یا په فرش باندې وګورو دنیا ویښته موږ نه دوړېدلې وي. د ویښتو لپاره څومره هم مسایل چې راځي هغه یا د معدې وجې یا د سکین مسلې یا د نظر وجه نه هم کېدای شي. نو د کومو خلکو ته دغسې مسلې راځي چې هغه د سکین مسله وي یا د نظر مسله وي یا هغه د معدې مسله وي، نو دوی ویښته غورځېږي. نو دې لپاره نایب بهترین وظیفه سورہ لیل واللیل اذا یغشا والنهار اذا تجلی، دا صورت 41 بار په تیلو باندې دم کوي او دغه تیلو باندې هره شپه سر ډک ډک مالش کوي، ښه مساج کوي ویښته چې بالکل پکې هغه تیل دننه ورځي څرمنې ته. او بیا که سحر راپاسئ یو څو ورځې سحر کې هر سحر لګاتار ووینځئ او یو ورځ بیا هغه ویښته غوړ کوي. انشاءالله دا عمل تاسو یو 20 ورځې وکړئ، ستاسو مسله به انشاءالله الله تعالی په فضل سره ختمه شي. ویښته به بالکل ټیک ټاک شي. که سور لیل باندې اوبه هم دمول شي، اوبه هم ځان نه دموه، هغه اوبه اسکا، نو انشاءالله مسله به زر ختمه شي. او سره که سوره کلم آیاتونه ویل شي نظر بد دپاره، سوره کلم اخري آیاتونه و یکاد الذین کفروا لیزقونک بابصارهم لما سمعوا ذکر تر اخره پورې 2 آیاتونه دي. دا هم یو وزل ووایه په دغه تیلو باندې اوبه باندې هم ووایه، دا اوبه اوسکا او دا تیل چې کوم دی په دې مالش وکړئ، انشاءالله ستاسو مسله به ختموي. بعضې ملګري زموږ نمبر غواړي، زموږ نمبر یوټیوب چینل کې شته، تاسو هلته کې ویزر کوئ چې زموږ نمبر هغه چا څه قسم مسله وي مختصر وایس کوئ، مختصر مسله بیانوئ، تاسو به جواب ضرور ملاویږي. السلام علیکم ورحمة الله وبرکاته.